نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو نن سبا چې کم خلک تا غنم ترشل کوي نو د دې طریقه دا وی چې اول نو سره خبر وکړي چې دا کم غنم تا ترشل کړل او پاک تکړل نو د دک غنمونه چې کم تا ترشل کړي دي او پاک تکل د دینه وز تعالی اجرت کې یو من غنم در کوم یا دو من غنم بدر کوم یا به فی بوره غنم در کوم ولیکن کم چې تا ترشل کړي د دک نه ولا اجرت مقرري نو آیا د دک نه اجرت مقررول جایز دی اور کنا؟ د فتاوی هندیه عبارت ته سورة قفیز الطحان ان يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على ان يكون لصاحبها قفيز من دقيقها او ثلثه او ما اشبه ذلك فذلك فاسد. والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يكن من هذه الحنطة فذلك جائز. کو چرتا دا اول نو سره ترشل والا سره دا خبره توي کی چې دا کم غنم چې ته ترشل کې او صفای کې او بیا هم د دک غنمونه چې تا کم ترشل کړي دي د دینه وز تعالی اجرت در کوم نو دا جایز ندي. دا د قفیز الطحان په صورت کې او زمره کې داخل دي. دس قسم اجاره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا. البته د جواز صورت ادا ده چې اول نه به ترشل والا ته دا وې چې دا څومره غنم ته ویني دا به ترشل کې او صفا به کې او د فی من غنم په اعتبار سره بجی تا نیم من غنم یا د دې په عوض کې اوړه یا نقد پیسې بتا ته ملاويږي. خدا تعین وتونه کې چې د دک ترشل شوده غنم ول بدر کو دای وطنی ویلي مطلق وته وای چې زب تعالی د دغه غنمو په عوض کې په اجرت کې یو من غنم در کوم یا یو بوره غنم بدر کوم. نو بدی صورت کې چې کله هغه ترشل وکي نو بیا د مالک ته اختیار دی چې دا هغه ترشل شوده غنمونه ولا اجرت ورکي او کنه د نور بل زین غنم راغواړي اول په اجرت کې ورکي او کو نقد پیسې ورکي نو درې وانه صورتونه بیا جایز دي. خدا اول نه مدد خبره وضاحت نه کوي چې کم تا ترشل کړل د اک نه به اجرت در کوم نو بیا دا صورت ناجایز دی. السلام.